خلق با اخیر عشره کی شپه رونی وی دی که لیلت القدر ده کنه شپه برونی وی دی یوی شپه عبادت ده زرو میاشتو ده عبادت نافضل لی تا خبری حافظ سیب دا ولی دا دمر قیمتی ده دا شپه خبری دا ذکر قیمتی ده چې په دغه شپه کې لوح محفوظ نه ټول قرآن راغلی و اسمانی دنیا ته دنیاوی اسمان ته دا ټول قرآن په دغه یوه شپه کې را نازل شوی و نو د قرآن د نزول شپه ده نو ځکه د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نافضل دی بچو په دغه شپه کې صرف قرآن را نازل شو نن هغې شپې ته الله لیلة القدر نوم ورکو لیلة القدر لیلة مبارکه الله وی د قدر شپه وه د برکت شپه وه چې قرآن پکې راتو ای بچیا ای د قرآن حافظه تاله زه څه نوم درکمه هغه شپه چې قرآن پکې را نازل شو نن د هغې شپې څومره عزت دی نن هغې شپې ته خلق ناست دی وی دا شپه نه چرته ښه هغه لیلة القدر دا نه نو هغې شپې ته څومره مقام الله ورکو دې شپې قرآن یاد کړی نه دی دې شپې قرآن لوستی نه دی صرف په دې کې قرآن را نازل شو او ای بچیا هغه قرآن ستا په سینه کې پروت دی نو زه تا ته څه ووایم بچیا تا له څه نوم درکمه بچوړیا چې قرآن را نازلېدو په کم غر چې د غر په خوا کې چې قرآن را نازل شو نن د هغې غر نوم جبل نور دی نن د غر نوم جبل رحمت دی بچیا هغې ته خلق جبل نور وایي هغې ته خلق جبل رحمت وایي غرونه ستاسو کلي کې غرونه نه دي خلق ورته جبل وایي او مکه مکرمه کې ورته خلق جبل نور وایي خلق ورته جبل رحمت وایي وایي دا د نور غر دی دا د رحمت غر دی زوم دی غر ته ته ولې جبل نور وایي مولانا صاحب دا هغه غر دی چې دلته به قرآن را نازلېدو نو د غر نوم بدل شو جبل نور تی نه جوړ شو بچو چې کم خار کې د قرآن استاز دفن شو د هغې خار نه مدینه منوره جوړه شوله بچو مدینه منوره جوړه شوله بچو دا د امن کلی وګرځېدو د امن خار وګرځېد بچو چې د قرآن استاز پکې دفن شو ډېر بختور یې چې سینو کې قرآن دی او د رمضان میاشت را روانه ده اوبن خلی قرآن ته اوبن خلی ښه تکړه شئ ځوانانو قرآن شروع کړئ ځوانانو ډاکټرانو قرآن شروع کړئ دکاندارانو قرآن شروع کړئ تاجرانو قرآن شروع کړئ وی نه یادېږي وی ما ته قرآن نه یادېږي زه ورته ومه حسین احمد مدني رحمت الله علیه ونیو جیل چې جیل کو نو عمر یې و 70 یا 75 سال او چې جیل ته دننه شو نو په جیل کې د قرآن حفظ شروع چې جیل نه راوتو د 15 کالو بابا جیل کړی دی چې د جیل نه راوتو 20 سپارې قرآن په یادو باندې یاد کړی و بچو درخواست مې دا دی چې دا سنیم قبر ته خالی مه کوزوئ چې دا خالی کوزی نشي نو چې په دې کې څه پراته نو چې څه حصه پکې د قرآن وینو چې خالی کوزی نشي بختور پلاران او میندې دي څو ورځې مخکې کویټې ته تللی وم هلته دستربندي وه وزیرېدم یې د یو هلک دستربندي وه پکې مې چې دله سړی په کم شان مبارکي ورکي هغې وی دی د افغانستان نه راغلی دی هغه حافظ قرآن چې وی راغی نو موږ سره یې قاعده وویلله بیا یې را سره ناظره وویلله او بیا یې حفظ د قرآن وکړو وی چې راغلی دی 3 کاله وشو مور او پلار یې بیا نه دي لیدلي ښه مور بچی نه دی لیدلی او بچی مور نه دی لیدلی او نن به د شپی دلته او سحر به د افغانستان ته روانېږي مې الله اکبر په افغانستان کې به مور د حافظ بچی انتظار کوي 3 کاله پس مور بچی په پګړۍ کې حافظ قرآن یې یا الله اکبر موري چې 3 کاله مخکې د رالیږو نو خالي سینه و او نن چې درغې د قرآن حافظ دی مور به ښکل کړی پلار به ځان پورې نیولی مور دا مور ده ښه 3 کاله بچی نه دی لیدلی پلار دا پلار دی چې 3 کاله بچی نه دی لیدلی او بچی ځان نه را رسخت کړی دی دا به څومره عجیبه نظارۍ
چې 3 کاله پس حافظ قرآن ورشي او خپل مور وویني خپل پلار وویني اوس خالی سینه تلی و ډکه سینه واپس شوم. الله اکبر. څه بختوره مور بی څه بختور پلار بی چې داسې بچي لري. بایزید بوستامي رحمت الله علیه مور ته وی مورې علم لزمه وی رب رضا کومه زمه ښه مور ورته زه بچیا رضا علم لزی او خو بچیا اله به کور ته راځي چې علم مکمل کې ګورې ما به نه یې ښه ماله به په پګړۍ کې واپس راځي مور دی ته مور وی ښه بچیا اله به دې اینمه چې علم مکمل کې ګورې مخکې به نه راځي مور د بچی نه رسخت علی بایزید روانیږي او بایزید بوستامی به روپس کیږي خلق خبر نه دی مور نه رسخت واغس لاړ علم کوي دنیا علم وکړو 12 کاله پس بایزید بوستامی را روان شو 12 کاله پس چراغ 12 کاله پس ماسخوتن کور ترا ورسید پلارانو مور دی ته وی بچو مور دا مور وخا مور د بایزید بوستامی مور و 12 کاله پس بچے کور تراغه چرا ورسید نو ماسخوتن دی نو ورکی ودریدو وی سو کما دروازې لټک ور کما نو وینه دروازې لټک نو ور کوم زکا دند می مور دده اسنه چې د مور می خوب بی آرامش زما د مدرسې تعلیم دا دی ښا 12 کاله پس بچی راغلی دی په وره کې شپه روڼۍ ور لټک نه ورکوي وي مور مې چېرته راویښه نشي د مور مې خوب بې ارامه نشي اوس په دې لاړ شي ور له به لته راپرېږدي دا ور به اپله او دې پله لاړ شي تا له ډوډۍ نه ده تیاره کړې مور غریبه به د کټ نه راودانګي نیم یوه سترګه ویښه یوه اوده لوپټه نیمه په اوږه نیمه په سر ته به حافظ شي ته به د دین داعي شي ته به د خلقو د هدایت ذریعه وګرځي 12 کاله پس راغلی ور لټک نه ورکوي د مور مې خوب بې ارامه نشي بچو ډېر خیال وکوئ بچو ډېر خیال وکوئ بچو مور د کور نوم دی ښه بچوړو مور او کور چې مور نه بیا به کور نه ګورې ښه بچیا دا مې یاد ساته یاد چې مور نه و کور به نه ګورې ښه دا یوه مور ده چې ستا په انتظار ناسته او تا ته لپې اوچتوي تا ته ور کولاوي ستا بدۍ د پلار نه پټوي په هغې پرده ورچوي دا یوه مور ده ګورې ښه بچې بیا به څوک نه ګورې بیا به څوک نه چې د تهجدو ټیم شو نو اوبه راوبهیدلې په نالی کې بایزید بوستامي رحمت الله علیه پوه شوې مور مې تهجد له پاسېده ورلی ټک ورک چې ور یې وټکو نو مور ورکول او کو بایزید خیر علي الله دې وبخ علم دې کړی دی بچیاو دا د استاذ پګړۍ مې راوړې ده مورې استاذ خپله پګړۍ ښه بچیا وی الله دې رضا که بچیا ته ما ته وی زه رب رضا کوم وی مورې رب مې نه دی رضا کړی علم مې وکړو خو رب نه دی رضا وی زه په ځان پوهېدلم چې ولایت را سره نشته ځان راته معلوم و علم مې کړی خو ولایت نه و ښه بچیا بچو ولایت جدا شی دی قبولیت جدا شی دی بچو